أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. معزز مسلمانانو، دا کم آیات ما ستاسو په حضور کې ولسته. دا آیات قادیانیان خپل استدلال کې ګرځي. قادیانی وایي چې د دین زمان نبوت ثابت ته. دا سوره اعراف 15 نمبر آیات مبارک ته دی چې الله پاک دا فرمایي وګورئ تاسو چې یا بني آدم، اے بني آدم، اما یاتینکم کچری راشي تاسو ته رسول منکم، یو رسول د تاسو نه، یو رسول تاسو ته راشي، نو پاغي باندې تاسو بیا او پتا تاسو باندې زما یاتونه ولولي، نو داغه نو یریږي، داغه تابعداري وکړي. مسلمانانو د الله په فضل او په توفیق سره زه ته دې کې یو خبره کوم. ګوره دې کې که تاسو سوچي نو دې کې صيغه چې کوم ده د جمع راغلی، رسولون راغلی دی. او قادیانی وایي چې زه خیري پیغمبر یم. نو ګوره الله پاک کچری د معنی باندې لږ د دا معنی موږ یو ملت له ومنو چې د بنی آدم کې پیغمبران راشي، پیغمبر راشي، نو مطلب او چې دی و چې زه بیم. نو دلته صيغه د واحد نه راغلی چې دی و چې زه بیم، دلته صيغه د جمع راغلی ده. او د جمع اطلاق تاسو ټول ته پته چې د دریو نه په کمو نه کیږي، د دریو نه اخوا جمع دې ته جمع وي. نو په کار ده چې دوه پیغمبران خو نور راغلي وي کنه. نو چې دوه پیغمبران نور نه مني او صرف یو ځان مني، نو ظاهره خبره چې دا اسی د ځان ته یو پراپګاندا جوړه کړې ده او د مسلمانانو ایمان پورنخته او د اغیارو په اشارو باندې مسلمانان تپاکي. مسلمانانو ورونو، دا آیات مبارک چې کوم دی دا د آدم علیه السلام په باره کې نازل شوی دی. ګوره دلته الله تعالی رسولون راوړی دی، دا د جمع صيغه ده. د آدم علیه السلام ته الله پاک وایي چې دستانه بني آدم ته وایي چې د آدم علیه السلام نه پس په پیغمبران راځي. رسولون جمع ده، دا د جمع صيغه ده. او دلته دا د جمع صيغه چې الله پاک راوړی، نو الله پاک په دې کې فرمایلی دي چې د دنه پس په پیغمبران په کثیر تعداد کې راځي. او دلته د پیغمبرانو تعین نه دی کړي، خو صيغه د جمع راوړی، نو دینه مطلب دا چې ډیر پیغمبران به د دینه پس راځي. او ظاهره خبره دینه پس آدم علی السلام نه پس ډیر پیغمبران راغلي دي. بیا داسې نو دا د قادیانی استدلال نه ټیکيږي. دا د آدم علی السلام بارک الله پاک فرمایلی چې داغه نه پس په نور پیغمبران راځي. بل آیات دی چې هغه د حضرت نوح علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې راغلی دی. او الله پاک دا اعلان کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام نه او د نوح علیه السلام نه پس به هم نور پیغمبران راځي. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، او په تحقیق سره لیږلي دي مونږه نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفینا علی آثارهم برسلنا. دلته ګوره رسلنا د جامع صيغه راغلی ده. نو د دینه پس هم د آدم علیه السلام، یعنی د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نه په وخت کې هم د دې آیات نه معلومیږي چې د نبوت دروازه نه ده بنده. او د دینه پس په هم په کافی تعداد، په کثیر تعداد سره پیغمبران راځي. ولې چې دلته هم صيغه د جمع راغلی ده، رسولنا، رسول دلته صيغه د جمع راغلی ده. نو په دې باندې دا ټکیږي چې د مطلب د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نه پس په هم پیغمبران کثیر تعداد کې راځي. بیا د موسی علیه السلام په زمانه کې هم الله تعالی فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب، او په تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب. وکفینا من بعده بالرسل، او د دنه پس په مطلب نور پیغمبران هم راځي. بالرسل دې ته مسوج دلته بالرسل جمع صيغه راغلی ده. د دینه هم معلومیږي چې د موسی علیه السلام
دا نبوت هم آخري نبی دا نه دی. د موسی علیه السلام نه پس هم نبیان به راځي په کثیر تعداد سره، ځکه چې الله تعالی دلته بالرسل صیغه راوړې ده. نو علما په دې باندې پوهېږي چې د دې نه پس نور پیغمبران راتګ هم شته. خو چې کله د حضرت عیسی علیه السلام دور راغو او د عیسی علیه السلام په زمانه کې الله تعالی هغې ته څه وفرمایل، نو هلته بیا دې آیات ته تاسو سوچ وکئ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سورة الصاف شپږم نمبر آیات. ګوره که دې ته ستا سوجي، نو دلته الله پاک وفرمیل چې د عیسی علیه السلام ته چې عیسی علیه السلام وفرمیل خپل قوم ته چې بېشکه زه رسول یم رالیږلی یم، تاسو ته تصدیق کوم د هغه چې مخکې وي او د تورات شریف، او زه تاسو ته زیری در کوم برسولین په یو پیغمبر باندې. ګور رسولین دلته رسول چې کوم دی دا واحد صیغه ده، او یأتی من بعده اسمه احمد، او راځي به د دې نه پس چې هغه د هغه نوم به وي احمد. نو دلته که تاسو سوچ د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې زه الله پاک رالیږلی یم او دغسې زه تصدیق کوم د مخکینو صحیفو یا د کتابونو، او د تورات شریف، او زه تاسو ته زیری در کوم په یو رسول باندې. نو دلته صرف او صرف رسول راوړو الله تعالی. نو معلومیږي دا چې د حضرت عیسی علیه السلام نه پس رسولون نشته، رسول یوه صیغه د واحد صیغه یې راوړه. نو دې نه معلومیږي دا چې دا یو پیغمبر پاتې دی. او ګوره مبشرا او زیری در کومه، نو زیری خو په هغه شي باندې ورکېږي چې یو ځلې چې یو سړي له بار بار یو شیز ورکې، نو خو زیری نه وي. مطلب زیری دا چې دا کومه د نبوت سلسله ده، زه پیغمبر یم او زما نه پس چې کوم پیغمبر راځي، نو په هغه باندې به دا د نبوت سلسله دا به پې ختم شي. نو دلته بیا الله تعالی د واحد صیغه راوړه. نو د واحد د صیغې نه دا معلومیږي چې پیغمبري ختم شو. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف وروړو، نو هغه فرمایل چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. نه دی محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د هیڅ چا پلار، یعنې د سړو نه ستاسو د چا پلار نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نران اولاد نو دا وفات شي، ولکن رسول الله، او دا رسول د الله تعالی و خاتم النبیین، او خاتم النبیین دی، یعنی په نبوت باندې مهر لګېدلی دی. د نبوت دروازه الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کا. نو د حضرت آدم علیه السلام نه الله پاک د نبوت دروازه شروع کا. د آدم علیه السلام په وخت کې هم د جمع صیغې راغی، د هغې نه پس ډېر پیغمبران راغه. بیا د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هم الله پاک د جمع صیغې راوړي. د هغې نه معلومیږي دا چې د هغې نه پس هم نبوت نه دی بند، جاري دی. بیا د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې هم الله تعالی د جمع صیغه راوړه. نو د دغه جمع صیغې نه هم دا معلومیږي چې د موسی علیه السلام باندې نبوت نه دی ختم، د هغه نه پس هم نبیان به راځي او د نبوت دا سلسله به جاري وي. خو چې کله حضرت عیسی علیه السلام راغه، نو دلته الله تعالی خپل خپل دغه بدل که د قرآن پاک دا کومه طریقه وه هغه بدلې که. نور آیاتونو کې ګوره صیغې د جمع، او دلته الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام ته وویل، عیسی علیه السلام خپل قوم ته وویل چې زه تاسو ته پیغمبر رالیږلی شوی یم، او زه تصدیق کوم د مخکینو کتابونو د تورات شریف، او زه تاسو د زیری در کوم په یو پیغمبر باندې چې د هغه نوم به احمدي. نو د دې نه معلومیږي دا. نو دغلته بیا چې دا عیسی علیه السلام وفرمیل، نو صیغه د واحد الله پاک راوړه. چې صیغه د واحد راغله، نو دې نه معلومیږي دا چې یو پیغمبر پاتې و، او هغه یو پیغمبر
دغه نبی صلی الله علیه وسلم را دنیا تشریف راوړو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم په صریح آیاتونو کې او په خپلو احادیثو کې وفرمایل چې زه اخیری پیغمبر یم او زمانه پس بل پیغمبر راتلونکی نشته، په ما باندې د نبوت دروازه بنده شوه. نو د آدم علیه السلام نه نبوت شروع او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت دروازه بنده. نو دې نه پس چې کم سړی د نبوت دعوه کوي دا به دروغجن به کذاب به د دایره اسلام نه به خارجي. معزز مسلمانانو دې ته مو ډېر سوچ او فکر چې نن سبا قادیانیان په هره جامه کې راوتي دي. کم سټوډنټان دي زموږ دا بیان اوري سکول والا کسان دي دې ته ډېر سوچ کوي. دې په یونیورسټو کې په کالجونو کې دا لیکچران چې کوم دي دا اکثر ډېر پکې دغسې وي قادیانیان پکې ته به یې پیژنې نه ولې ستا خو به د سبق سره کار یې او به ستا عقیده تباه کړي. نو مهرباني کوئ خپلو مولیانو سره جومات مولیانو سره د ختم نبوت کم مجلسونه وي کم دا پروګرامونه وي نو دې کې شاملیږئ او دې کې نه دا زده کوئ چې ختم نبوت څه ته وایي او څه کردار وشو موږ له څه پکار دي. نو انشاءالله چې دا علما کرام لیوني نه دي، دې ته څه پیسې نه میلاویږي خو دې صرف او صرف ستاسو د ایمان قدر کوي، ستاسو د ایمان خیال ساتي چې د مسلمان ایمان خراب نشي. د دې د وجې نه به تاسو ګورئ لوی مولیان او خواران راشي دلته نه څوک پیسې ورکوي او نه څوک بیان هم تاته وکړي او یو لوی سټیج جوړي په هغې کې دومره خرچه شوي سکیورټي ولاړي او اوبه وي او یو سیسټم او بل سیسټم او دنیا کتابونه لیکلی شوي. نو دا صرف او صرف ستاسو د ایمان د بچ کېدو طریقې دي. نو مهرباني کوئ دې سره تعاون کوئ او د دې چې کوم بیانونه وي او کوم خدمتونه وي هغې کې حصې اخلئ. انشاءالله چې ستاسو ایمان به محفوظ وي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.